اور اولې د موسی علیه السلام په داسې حال کې چې د تان در باندې چغې ته ختلې هغه الله پاک حضور د الله جل وعلا شرف لا کیفه د هغه سره خبرې کولې دغه ځای چې دا بیا د حضرت موسی علیه السلام نه کوله کړه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک نه باندې چې دا وځي داسې اواز خوت اشتداد زیات و خو د سینې اواز دومره لکه د جرنډ اواز نو هر کله چې دا نور هدایت او عنایت ورسره تجربه الله پاک جل وعلا شنو شو نو د دې نه انکار کول په دې باندې اعتراض کول دا عبدالغنی مالشی رحمت الله علیه فرمایدا سره کافر کیږي کله چې طلاق کیږي دومره تاسو جاری علامت شهادت دي حاکم الله ټول دغه شخص ته چې دا شخص متشدد وو او ګوت کاوه او فرایض په ځای سره راوړل نو دا ولي دي او که چېرته موږ نه کوو د شریعت په خلاف نو دا مستدرج دی جوګي دی هغه ته اعتبار نه ورکوئ الحمدلله زما دا شاګردان او مریدان وګورئ که نه چې ډېر خلک په علماء سره ناست وي د سنتو نه ناخبره دي زموږ دغه سنت نه دغه دی منگو پاستا دغه یو فقه وشو رسول الله شاګه عالم زوږ له انسو مرغان کې حبیب الحق مولانا صاحب او علماء د سنتو لیکلي دي چې او شیخ عبد الحق هم لیکي چې فرضیه په سره او دا سنت ده یو موږ په دې سره او دا موږ دې فرضي او چې موږ دې فرضي وکړو دا شرط مکروه ده زما په نظام کې تاسو په دې کې یو نن شته کوم یو چې شته کوم یو چې په دې ولا په شته کوم یو تاسو په دې شروع نه کوي کوم یو تاسو په دې چې دا کومه بازو په تبادله موږ ته ناروا کوي ورته چې یو تشریعو راځي یو دې هغه چې شریعت کتابونه راوړئ مقصد دا دی چې دا عبدالغني مالشي رحمت الله علیه اول ځل چې دا بیان کړی یو ځل چې دا بیان کړی دی چې دا بعضې کسان دي کسانو ته نعوذ بالله عنها ناروا زندقانو مجدين وایي نو دوی په خپله مکان کې د الحاد او زندقت او د کفر کې اوري راوړي او دا صدیقین دي دا الله پاک دوستان دي دا څلور د دوی کې اجرا کوم تاسې ګوره دا حال هغه ته ځلا والله بسم الله د الله پاک جل وعلا شانه ولي دا دا دین دا حمد راځي دا حمد ابو شيخ رحمه الله عليه فرمایي وربما الذي تعلمه الفقراء الصادقون في هذا الزمان فيقد وجدوا توارث جرب الدرش هذا في تعليم هذه الفقراء الصادقان في بدء زمانه وبعده او قد بدينه كما كانوا يعلمونه من قبل في الزمان الماضي لكمخ يدينه في مشير زمانه في ذات وجدوا توارث بعد الجذب وطريقات المخ الصادقان خلق الولد نور وهداية نور وهداية وأثر توفيق من الله تعالى أثر توفيق من الله تعالى وعناية أو عنايته قال المناوي رحمه الله تعالى في طبقات الأولياء غير المناوي رحمة الله عليه فطبقات الأولياء وترجمة الشيخ إبراهيم تسوقته قدر الله عليه إنه قيل للجنيد قد تصدره جنيد بغدادي رحمة الله عليه تقول إن قوما يتواجدون ويتمايلون بعض قوم كده تواجد في جمع راجو ميلان في يوفاقوا فاكهين فقال دعوهم مع الله وإذا بين إلى الله فاسا يقرحون
فإنه قوم قطعت الطريق أكبادهم بعضاً قوم شديد طريقين ضد أصولة كله ومرتق نسوق فؤادهم أو ذبيه عشق دازمنا دايس رسل كله وذاقوا ذرا إليه تنشيد عشقنا فلا حرج عليهم بالإيمان في التقديس نشتغل إذا تركتوا مداوة لحالهم ثم وقت جديد أقوكي لقالت الغواب حاصل ولو زرت مذاقهم عذرتهم فكنت تعبدي خمر ومزوري بلا سيما معصولا إن سياحهم وشق ثيابهم فجروا أرقص كبروا بجاموت ذيك وتماطلة بيوان وقال المسلم غزال أحمد رحمه الله تعالى في حسن تنقل عند ذيك ذاق موهد لكن نعملها وهي حالة شريفة علامة صحتها أن تحمد على صاحبها أوقات الصلوات وصائم الفرائض دا حالة شريفة دا وجه دا تواجد دا جذب علامة صحة العبادة تخاوز بجذب أوقاتنا تمانزل الذي حفاظت کی نور فرائض کو تدل کر رہی فرمض عليهم فيها عقولهم فدغ وقت الجذب کی ذي عقلنا تدعي في عقل نبي وهذا حال جماعة من أولياء الله تعالى ده حال أولياء الله تعالى منهم أبو بكر الشبلي رحمه الله الذين أبو بكر الشبلي سبوا وأبو الحسن الثوري سبوا وصمون المحدث سبوا وصادون المجنون سبوا وأمثالهم الذين أمثال النور أبو الشبلي ذكر الجامعي دام والخير أولي لا حالات تجربه أبو كتاب ملة عاشق لملة حافظات عاشق العمل ملة ومتحافظات فمن قاتل الأولياء من سوء ظنه شوفت بمعنى في أولياء وتقبلت محصولا فقد خرج من دائرة الشريعة ذات دائرة الشريعة خارج لقد علمت عليك شداد كتب السروانة براشي أو واجانو بجيراني هاغويتي الدنيا نتخبر شكين بابا كاكا سے بھی ایمانت لے لے قیمتات لے داودیاء کو ایمان کی راشک ہے ویداد دائرے الاسلام نہ خارجی والے مسلمانانوں کو مو اولیاء والے ومن كلام الشيخ ابي المواهب الشاذلي رضي الله تعالى عنه جواب قول الشيخ ابي المواهب الشاذلي رضي الله عنه من حرم احترام اصحاب الوقت تعدي حرامه احترام لخاوندان الوقت اولياءه فقد استوجب الضر موجد رسول الله پاوشو والمقطع ده قهر تقدام متوجه شو ذكر كل شيخ حاتم محي الدين ابن العربي رضي الله عنه إنما عباد الأولياء والعلماء العاملين كفر عند الجمهور دشمن الأولياء دشمن العلماء وعمل